د شرقي تاڼې په حدود سنټرل جیل مخې ته په رڼا ورځ باندې شوکمارانو د یو تاجر نه 18 لک روپۍ چې کوم دي هغې ته په ګن پوینټ باندې اغشتې دي او شوکماران بیا تښتېدلي دي. دا ډېره زیاته حساس علاقه ده. دا په کوم ځای کې چې دا د رهزنۍ واقع شوې ده نو دا د سنټرل جیل مخې ته دغه پل دی. دې ځای کې په یو څو قدمه کې د پولیس موبایل چې کوم دی هغه 24 غنټې ولاړ هغې نه باوجود چې کوم دی دا واقعیات شوی نو دا ډېر د فکر خبره ده. دا یو کس دی طلحه ولد یعقوب دا د قاضي کلي اوسېدونکی دی. دی وایي دی په چوکیاتګار کې حمزه نومي یو تاجر دی هغه سره منشي دی هغه سره کار کوي. دی وایي دی د بینک نه 18 لک روپۍ راوباسلې دي په 125 موټرسایکل باندې په دې جیل چړۍ باندې چې څنګه راورسېدل نو په بل 125 موټرسایکل چې نمبر پلیټ په هم نو په هغې باندې 2 کسان رالل دي درولي دي دی په ګن پوینټ باندې یرغمال کړي دي او د دې نه 18 لک روپۍ چې کوم دي دی ته وړي دي او هغې تښتېدلي دي. دوی په اف ای آر چې کوم دره شوی دی په هغې کې باقاعده دي لیکلي دي چې یار دا شوکماران په کوم موټرسایکل باندې نو هغه 125 او نمبر پلیټ پې نه و. حیرانتیا خبره دا ده چې په دونه حساس علاقې کې د شوکې واقع هم کېږي. دغسې یو څو قدمه کې ورسره د پولیس موبایل هم ولاړي او که تاسو په دې ښار کې وګورئ ځای په ځای د ټرافیک پولیس او د نور اپریشنل پولیس چې کوم دي هغوی د بغیر نمبر پلیټ موټرسایکلو خلاف کاروایانې کوي. خو حیرانتیا خبره ده چې په دې حساس علاقې کې بغیر نمبر پلیټ موټرسایکل ګرځي شوک هم کوي او چاته نه ښکاري. الله دې رحم وکړي.